میټر ورته نه لګي نو هم مونږ ته وایه، مونږ به درسره راځو دلته او دلته به وایو چې دلته کې یو سړی د دې خلکو د مرضۍ مطابق د آیین قانون قاعدې مطابق نوکري کوي، هغه به نوکري کوي، که نه هغه ته به مشکلات جوړوي، به ځان له ټرانسفري کوي بیا دی چې هغه د شپې په شرابو کې سملي او سهار په نشه کې راپاسي، بریکفاسټ ورته پروت وي، هلته د غریب څه احساس کېږي چې غریب څه منې صاحب ته دا وایم چې خدای دې خوشحاله کا، ستا نه خو خلک د عقل تمه کوي. تا ته خو چې موږ په اف بي سي کې معمولي زموږ مشران خبره وکړي نو ته په ملګن کې د سټیج سر ته وخیږي او لکه د لارې کوڅې د ماشوم په شان د خلکو زنانه یې تا خدای خوشحاله کا. په مالدار سړي پسې نه ورځي، خو په غریب سړي دی په ګلادي حاجي صاحب پسې ورشي، دی په بل پسې ورشي، دی په خان محمد حاجي صاحب پسې ورشي چې خپې لاس ولا ماتوي که نه. خو چېرته په پیرانو کې غریب دکاندار ګوري، چېرته په ښار کې ګوري، چېرته په بل ځای کې ګوري چې د هغه جز د تپوس څوک نشته. بله ورځ رشید خان دا دغه راغونډ کړي مې مه کوچ والو خوري، دا ټول پي ټي آی واله دي. ته حکومت دی ته مې بند کړه بیا تپوس نشته نو دا تپوس به څوک کوي؟ شل زره راځي دا په زموږ سره دا لوټ مار کېږي. زه خپل ایم این اے صاحب ته خپل ایم پي اے صاحب وزیر صاحب ته هم دا درخواست کوم که ته نور څه نشې کولی د خپل پارټۍ خلاف دغلته جریت وپاسه او د بغاوت اعلان وکړه او د خپل قوم سره ودرېږه. چې ما ته یو مشر خبره کوله چې کله صوفي محمد صاحب راووتو هغه به دا یوه خبره کوله چې روډ بندوم موږ ته چې صوفي صاحب روډ ولې بند دی؟ هغه دا خبره وکړه چې د پټخیلې روډ چې دی دا د ملکنډ ډویژن تړتړو دی چې کله زه د دوی دا تړتړو نیسم زما به حکومت خبره واوري. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو زه یم عثمان یوسفزی، تاسو پروګرام ګورئ آینه د ملکنډ. ګرانو کتونکو تاسو ته معلومه وي چې د موجوده حکومت د طرفه د بجلی په بیلونو کې د ظالمانه ټیکس د نفاذ خلاف د ملک د نورو حصو په شان په ملکنډ بټخیله کې هم خلک په احتجاج کولو باندې مجبوره شوي دي. نن د عوامي نشر پارټۍ په ضلعي دفتر بټخیله کې د مختلفو سیاسي پارټیو یوه غونډه کیدونکې ده. دې غونډې ته به سابقه صوبایي وزیر شهراز خان، اعجاز علي خان، مسلم خان، محبوب خان، علي محمد، پیر عظمت شاه، سکندر حیات او نور مشران خطاب کوي. راځئ چې نور تفصیل په دې رپورټ کې وګورو. د صوبایي اسمبلی په فورم باندې خبرې وکړي او د قومي اسمبلی په فورم باندې خبرې وکړي. زه چونکې دا بدبختي خپله ګڼم، بدقسمتي د دې قوم ګڼم، خپله ګڼم، د دې قوم ګڼم چې موږ ته داسې نمایندګان میلاو شوي دي چې هغه تر نن ورځ پورې په دې ظلم، په دې زیاتي، په دې ټیکس باندې هغوی د نن ورځ پورې په اسمبلی کې خبره ونه کړه. هغوی لګیا دي په خپل نورو معاملاتو کې چې انګیج دي. دا ډېره د افسوس خبره ده. زه په دې ثابته قومي اسمبلی، صوبایي اسمبلی کې یو سړي ته چې کوم په حکومتي پارټۍ کې دی هغه ته زه خیرحاجي تحسین پیش کوم او هغه ډېر یو نر انسان دی چې نوم یې نور عالم خان نیمینی دی د پېښور، چې هغه همیشه د خپل حکومت خلاف پاڅېدلی دی، د خپل حکومت د پالیسو خلاف پاڅېدلی او د هغه د الفاظ دي چې زه د دې عوامو یم، زه د دې عوامو نماینده یم چې زما عوامو ته ریلیف نه وي، زما په عوامو باندې چې ظلم او جبر کېږي، زیاتې کېږي او نور منیسټران دي په مزو په چرچو کې هغوی زه پرې خاموشه نشم پاتې کېدی. زه خپل ایم این اے صاحب ته، خپل ایم پي اے صاحب، وزیر صاحب ته هم دا درخواست کوم که ته نور څه نشې کولی د خپل پارټۍ خلاف دغلته جریت وپاسه او د بغاوت اعلان وکړه او د دې خپل قوم سره ودرېږه. ته به کوم ورځ د دې قوم سره ودرېږې؟ ته به سبا راځې د بلدیاتو دپاره به الیکشن کې ووټ غواړې. دا خلک ته داسې خفه کړي دي، یقین وکړه چې د پټېدو ځای به دې نه معلوم. ورسره خفه نه راودرېږو، ریکویسټ ورته کوو چې بهي راوځئ، موږ در سره ولاړ یو، زموږ سره په دې فورم کې کله کله شاملېږئ. دا خو د هر چا خپل سیاسي نظریه جدا ده. که فرض که این پي والا دی نو که سبا موږ الیکشن ته ولاړ یو نو زه به د این پي سره نه ځم که اتحاد نه و، که مسلم لیگ به د این پي سره نه ځي، جماعت اسلامي به د جي یو آی سره نه ځي. د هر چا خپل، خو چې کله د علاقې مسله راغلې ده، چې کله د علاقې غټه ایشو راغلي، که هغه د ټیکس په شکل کې ده، که هغه د بجلی د لوډ شیډینګ په شکل کې ده، که هغه د ګیس په شکل کې ده، که هغه بل هر څه شکل کې راغلی ده، نو دا فورم دا یو شوی دی، دا ټول سیاسي پارټۍ یو شوي دي. نو اوس خو شکر الحمدلله زمونږ د پي ټي آی ملګري پکې شرکت کوي، په دې زه ډېر زیات خوشحاله یم. 247 داسې دی چې دا شپول و د دې علاقې، شپول تا د دې علاقې نه شپول نړولی دی او د هغې په نتیجه کې دلته د ټیکس نفاذ چې دی په مختلفو شکلونو کې دی. عزیزانو، هغه ورځ یو ملګری راغی،
ټي ام اے والا ورپسې تللی دی چې ته دا بلډینګ جوړی خو د دې دا نقشه به هله اپروو کوو چې ته موږ پیسې راکړي پر پوټې د هغه نه په بلډینګ باندې په کمرشل بلډینګونو باندې هم د ټیکس الي په ډومېسټک باندې هم الي د دې نه علاوه ورونو په دکانونو باندې حلال فوډ والا مختلفې محکمې چې دی د هغه دی نه ایکسپرټ اهلکار راویستي دی د پېښور نه هغه په یو دکانونه نوځي او د یو دکاندار نه سرمن وباسي چا باندې 15,000 روپۍ جرمانه چا باندې 3,000 چا باندې 10,000 هغه وایي زما خو ټوټل سیل چې دی 3,000 روپۍ دی ته به ما 10,000 روپۍ جرمانه لګوي عزیزانو دا زه د دې اف پي سي د خپل مشرانو ته هم وایم چې ګوره د اف پي سي مونږ بار بار په سوشل میډیا باندې دا خبره چوته کړه چې تاسو دپاره د خدای دا میټینګ راوغواړئ زمونږ زه ډېر په معذرت سره دا خبره کوم کو فرض که مونږ د اسپتال د پارکینګ مسله چوته کړه نو په هغې باندې هم اف پي سي راونه غوښتی شوه په دې ټیکس باندې هم مونږ ډېر لیټ شو زمونږ د دې خپلو مشرانو دا درخواست دی که په کم ځای کې زمونږ مثلا د ام اس زما ملګری دی یا زما عزیز دی زه به د هغه خلاف راپاسم کو هغه زما قوم ته نقصان رسوي زما هلته کنټریکټر دی او هغه د ما د پارټۍ دی خو هغه په دې شي کې د ما سره انوال دی زه به د هغه خلاف اف پي سي کوم ما ته خپل ذاتي مفاد نه ما ته د قوم مفاد عزیز دی لهذا خبر زه مختصر کوم خپل ام پي اے صاحب او ام ان اے صاحب ته دا وایم چې خدای دې خوشحاله کا ستا نه خو خلک د عقل تمه کوي تا ته خو چې موږ په اف پي سي کې معمولي زموږ مشران خبره وکړي نو ته په ملګن کې د سټیج سر ته وخیږي او لکه د لارې کوڅې د ماشوم په شان د خلکو زنانه یې تا خدای خوشحاله کا دا ستا سره ښایي دا ته زموږ نماینده دا ته د قومي اسمبلۍ ممبر یې دا ته د صوبایي اسمبلۍ ممبر یې لهذا داسې مه کوه ته واوره چې دا خلک څه وایي چې هغه د شپې په شرابو کې سملي او سهار په نشه کې راپاسي بریک فاسټ ورته پروت وي هلته د غریب څه احساس کېږي چې غریب څه چا غریبي لیدلې نه خو دا بې حسه قوم دی که نه او د دې بې حسه قوم د لاسه دا وهل خوري دا په خپله م وهل خوري او موږ یې پرې موټه کولو داسې سیاسي خلک پکې چې هغه بې اودسه جنازې کوي او یاره ما د پلانې وایي جنازې دی هلکه پلار یې دله غرق کو خدای دې تباه که پلار یې دله کافر د دنیا تېر کو ته ته د بجلۍ د بیل او د ګرانۍ تمه کې خبره د اډر ورمې چې لاول خو د دې خپل ام ان اے ام پي اے نه سړی دا تپوس وکړي چې ته په کانسټیټیوشن پوهېږې په کوېسچن مو کولو پوهېږې په کټ موشن پوهېږې چې د کم سیکشن د لاندې ته پاسې چې یو سړی د پاسېدو چل نه ورځي خو بس هغه په یو ښار کې وایي بادشاهي تقسیمېدله یو ډوګډوګي او شادو والا پکې هم راغی ودرېدو پکې هغه مرغۍ چې پاسې جو غر د هغه په سر کېناسته یو خلکو اوچت کو هارونه مارونه یې ورته واچولې ته زنګ بادشاه شوې هلکه هغه وایي زه خدای م غر کړم میلې والی یم او زه بادشاه نه یم هغه وایي ستا پلار هم بادشاهي چې بوتلو چې چا به درخواست وړو جا به هم ټکو مظلوم به هم ټکو ظالم به هم ټکو په دې حکومت کې هغه لبه روانه ده وروره د بجلۍ په بیلونو کې د غریبو خلکو سره انتهایی ظلم دی په ایماندارۍ چې خلک په جړا جاړي ستاسو په محلو کې خو هم غریبانان خلک یي که نه که نه نشته ستاسو په محلو کې غریبانان خلک یو خو د بجلۍ بله دا ده چې په های کورټ د دې خلاف ډیسیژن کړی دی تقریبا ډېر وختي کړی دی چې تاسو دا کمې پیسې چې م زیاتې اخیستي دا دې خلکو ته واپس کړئ نو زه وایم زه د خپلو مشرانو ته دا خبره کوم چې تاسو په ریټ پټیشن باندې های کورټ ته موږ لاړ شو چې یو خو زموږ هایډل مسله ده په دې تیل نه خرچه کېږي او بله مسله دا ده چې زموږ دا وطن پری ټیکس زون دی نو په دواړو صورتو کې ځکه ته پکې ما ولې رالړې یوه دا خبره شوله دویمه خبره دا ده چې زمونږ د لیوي 1850 رونه هغې د ریسک الاونس های کورټ منظور کړی و او هغې له یو قسط ورکو او نور نه ورکوي نو څه چلو شو د خزانې باندې چا ډاکه واچوله څه چلو شو چې دا خزانه چې ستا سره د 1850 لیوي د ریسک الاونس دغه نشتم ته به ډیولپمنټ څه وکړي ته به اپوینټمنټ څه وکړي ته به نور د خیر ښېګړې کار څه وکړي چې ستا له څوک ملک ساتي د هغې ملک د ساتونکي د رزق چې هغه دهشتګردۍ ته ودرېږي هغه په مافیا پسې ورځي او خپل سر یې په تلي کې ایښودی دی
نو پتا دونه بې حسه چې ته هغه د میاشتې هغه له 100,000 روپۍ هم نشې ورکولی دا دې هم بې حسي ده او یو د ټي ایم ای په حواله سره خبره وشوه نو ټي ایم ای ورته هم زه دا وایم چې زمونږ دا وطن دا پریټیک زون دی لکه ټې سړیتوب یې زده کوي او بل د حالات پوډ والا راځي نو د دې دا حساب کتاب کتل پکار دي د خپلو مشرانو ته چې سړی ورشي په دفتر کې د دوی هغه مینوفیسټو وګوري چې دا بای نوټیفیکیشن دی بای آرډیننس دی په کم توله کې دا راغلي دي او په مالدار سړي پسې نه ورسي خو په غریب سړي دی په ګلادي ماجي صاحب پسې ورشي دی په بل پسې ورشي دی په خان محمد حاجي صاحب پسې ورشي چې خپل لاس ولا ماته یې کنه خو چېرته په پیرانو کې غریب دکاندار ګوري چېرته په ښار کې ګوري چېرته په بل ځای کې ګوري چې د هغه جز د تپوس څوک نشته بله ورځ رشید خان دا دغه راغونډ کړي مې مه کوه چې والو خوري دا ټول پی ټي آی والا دي مه کوه چې ښې وډبئ چې مسلمانان شي ځکه چې د ایم پی ای د ده تپوس نه کوي نو په ما څه سخته ده چې زه یې تپوس کوم نه تلو انشاءالله تعالی دا زما واورئ غون بدخیلي خلک به راوباسو روډونه به بندوو موږ دلته په هیره باندې ژوند نه کوو د دې سټینډ نه ورته دا وایم چې له موږ سره د مېرنۍ مور سلوک مه کوئ که چېرته تاسو د مېرنۍ مور سلوک کوئ زموږ هر پارټي کانفرانس په دې باندې موږ ټول یو موټ او یو قوت یو اعجاز خان به مخکې شیراز خان به مخکې او موږ به ورسره یو لبیک اواز به کوو موږ موجوده حکومت ته دا وایو چې کوم د پی ټي آی په کوم ممبران راغلي دي یا پیر مسعود شاه صاحب یا شکیل خان یا دې سره چې کوم دی زمونږ جنید اکبر صاحب راغلي دي دا پټ رازونه مه کوئ موږ ته دې پیسۍ ته د دې راتګ پکار و زه افسوس دا کوم چې دا زموږ د سیاسي پارټیو خبره خو نه ده چونکې ستاسو حکومت دی ولې سترګې پټوئ کوم د بجلي سیزلې ده او په هغې کې هغه فیول ایډجسټمنټ دی نو هغه به کوم دلته راغلی دی نو په اکتوبر کې به زمونږ دا غریبانان خلک څوک په یو کنډر کې اوسي څوک بل څوک به نوی راغلی چا به کور بدل کړي چا به میټر بدل کړي نو هغه اکتوبر والا بل چا به بجلي سیزلي او نن چې کم دی نو دی به په هغه اتیش یونټه باندې به 4,000 روپۍ هغه به بل ورکوي نو خبره چې کم ده نو د ډرایور ده ډرایور غریب ته خو ګاډی ښه زبردست میلاو شوی دی د الله تعالی دا احسان دی چې په دې کې د کووډ نه علاوه غټه وبا یا سیندونه یا سیلابونه یا نور څه هغه کمې مخکې چې کمې مسلې وي د دهشتګردۍ هغه شیزونه نه خو بیا هم هغه ټیک ټاک ګاډی میلاوېدل او بیا دغه حالت ته چې زه به د نن کس نه به د اکتوبر کم بیل چې کم دی نو هغه د هغې سره به ایډجسټمنټ کوم موږ به روز میټینګ شوی و دلته په سیکریټریټ کې نو هغې کې جنید صاحب ناست وي مینې صاحب د هغه سره موږ په تفصیل باندې خبره کړې ده پیر مصور او شکیل خان خو نه و راغلی څه مصروفیاتو په وجه باندې خو شکیل جنید خان وایي چې یاره زما اولنۍ که انشاءالله سیشن و نو زه به دا خبره کوم او وایي دا خبره ما مخکې هم کړې ده چې په ملاکنډ ډیویژن کې چې کومه بجلي جوړېږي نو هغه په اوبو باندې جوړېږي هغه په پیول پرایس ایډجسټمنټ نه دی په پی ای باندې نه ده نو دا خبره ستاسو مخکې رسېدلې ده انشاءالله په دې باندې به عمل درآمد کېږي او حقوق ملکن ته چې زه په دې وجه باندې دغه ورکوم چې یاره دوی دلته څه مسایل راشي او ټول خلک راجمع کړي او په هغه مسایلو باندې مسلو خبرې وشي ډسکسن وشي او د هغې حل راوځي مونږ به انشاءالله دلته مثبت سیاست کوو منفي سیاست به نه کوو مونږ به د قوم له خیر ښېګړه راوړو مونږ به د قوم سره د خیر ښېګړې دغه کوو او د هغې وجه دا ده چې زمونږ دا مونږ چې را کوم سیاست کوو دا مونږ عبادت ګڼو ځکه چې د خلکو ته په دې کې سره ریلیف میلاو شي د خلکو کارونه وشي دا د ملکن عوامو ته په خصوص خواست کوو چې وایي په دې کې زموږ سره هغې باقاعده په کله د حجاج کال وشي نو چې هغوی راشي کنې بیا موږ یو بل حق هم محفوظ لرو څنګه چې زموږ یو ډېر معزز ایکس ایم پی ای شعیب خان دا نیر بند کړی نو بیا د ټیک د په موږ د ای پی ای اخلي خو بجلي دې راته په دغه پېټرول او په ډیزلو باندې کړي او موږ د اوبه خپلې به دې دغه ته وړو د خپلو بخورو دپاره به استعمالو مشرانو سره دا زموږ وعده ده چې تاسو کم پروګرام جوړوو څنګه پروګرام جوړوو انشاءالله د بټخیلي نه د ملکن ضلعې نه د ملاکنډ ډیویژن چې څومره تاجر تنظیمونه دي انشاءالله هغه به ستاسو سره څنګ په څنګ ولاړي انشاءالله موږ به ستاسو سره په دې
احتجاج کې شامل وو. لکه دا روډ بند کو او ودرېږو د هغې پورې چې مالا دا کومه بجلي چې د پټرولو د کویلو نه جوړېږي د هغې په ریټ ماله ولې راکې زما خو د اربونو روپو ځمکه د بډخېلې د هغه هیډورس نه د هغه درګۍ پورې دا ځمکه دې اوبو لاندې کړې ده او دې حکمرانانو دا ظلم هم کړی چې هغه کومه معاهده شوې د بډخېلې د قوانینو سره هغې پنډورا بکس د هغې نه جوړ کړی هغې ته یې غزارلې ده تر اوسه پورې د هغې نوې معاهده نه کوي د دې زمانې او د دې وخت د ریټ مطابق دا نه کوي موږ سره دا ظلم ولې کېږي زه ایم این اے صاحب ته او ایم پي اے صاحب ته درخواست کوم ته خو زموږ نماینده یې د الله بنده په دې کې خو په زرګونو خلکو تعالی رایه درکړې تا ته د عزت دې قوم درکړی دی دا قوم ولې سپکې چې 300 روپۍ بیل راشي او 3,500 او 3,000 200 او 3100 او 3200 روپۍ بیل به یو غریب داخلوي د دې زه شدید مذمت کوم دا ظلم دی او دا د یوازې نن نه دا مخکې هم دا سلسله را روانه ده څونه بیلونو کې چې دا پیسې د عوامو نه اخیستې دي دا برای کرم دا غصب دی دا ظلم دی دا دوی ته واپس چې دا کم ظلم چې روان دی دا تاسو لیدله زموږ منشور هم دا و چې موږ په دې خاوره باندې ټکس نه منو دا زموږ د بازار د الیکشن منشور و نو زه د خپل مشرانو ته وایم چې دا قوم خپل سینه پورې ونیسئ یو خبره خالي کوم چې ما ته یو مشر خبره کوله چې کله صوفي محمد صاحب راووتو هغه به دا یوه خبره کوله چې روډ بند وم موږ وایي چې صوفي صاحب روډ ولې بند دی هغه دا خبره وکړه چې د پټخېلې روډ چې دی دا د ملکنډ ډویژن تړتړو دی چې کله زه د دوی دا تړتړو نیسم زما به حکومت خبره واوري او بالکل هغه ثابته کړه چې کله هغه ملکنډ بند کړو نو شیرپا راغی او د هغه سره په خاورو کېناستو هغه ټولې مطالبې ومنلې شروع کړی دی د غربت خلاف د بیروزګارۍ خلاف د نشې خلاف د انډسټري په شکل کې خو دا ظالم حکومت نن راوتی دی او دا ټوله انډسټري تقریبا د 8 میاشتو نه بنده کړې ده په دې کې مونږ ډېرې منډې تړلې ووالې ګل دا زموږ سره الله دې وله ژوند ورکړي ډېرې منډې تړلې ووالې خو هغوی هېڅ قسم په دې باندې مونږ چې دی سریلیف را نه کړی شو د هغې نه بعد مونږ لاړو عدالت له په عدالت کې مونږ ته سټې میلاو شوه ټول ملاکنډ ډیویژن ته هغه سټې د هغې باوجود هم انتظامیه زموږ سره نه مني چې کله مونږ کارونه سټارټ کړو نو هغوی راشي زموږ نه ګرفتارۍ وکړي او په حافظ بیجا کې زموږ کسان کښېنئ نو د هغې وجې نه مونږ ته ډېر غټه یو ایشو جوړه ده ټینشن جوړ دی نو زه تاسو نه دا مطالبه کوم د خپلو مشرانو نه چې تاسو په دې باندې مونږ ته لږه رڼا ورکوئ مونږ ته لږه خبره وکړئ چې آیا که زمونږ بیخي غیر قانوني اوس منو نه بیا منو او ما خو په ذهن کې خبره وم زه به دې مشرانو ته اپیل وکړم چې یاره په دې باندې پکار ده چې د هر ډسټرکټ په لیول باندې به په عدالتونو کې پیکیج جمع کړو भाइयों से डिस्ट्रिक्ट मलाकंड से जो कुलवाड़ खेला गया वो सब आप लोगों के सामने है और ये सियासी काबिरीन बैठे हैं जिस तरह मलाकंड डिवीजन में ऑपरेशन हुआ और सैलाब आया तो किसी हुक्मरान ने भी यहाँ तवज्जो नहीं दी ना सूबाई हुक्मरान ने और ना वफाकी हुक्मरानों ने समाजी ټیکسونه یا دا کم اف پی ای چې کم دغه لګولې دی دا انتهایی ظالمانه اقدام دی زه د دې فورم نه د خپلې پارټۍ د طرف نه او د حقوق تحفظ ملکنډ د مشرانو د طرف نه भरपूर انداز باندې د دې مذمت کوم چې بیلونه خو راځي حقیقت 400 روپۍ بیلې جو 800 بسې دا ټیکسي خو په دې باندې حیران یم چې یو پلانټ یو کرش پلانټ یو هغه بند دي هغه بجلي مطلب دی چې هغه 2-3 میاشتې 8 میاشتې بند دي او په هغې پسې 1 لک روپۍ بیل راځي نو اوس په دې حیران یو چې دا بیلونه پسې څوک راولي او څنګه یې راولي پهله خو دا تپوس پکار دی نو دا تپوس څنګه په مخه باندې دا میټینګونه کوو نو زه صدر صاحب ته دا یو خبره کوم چې صدر صاحب دا نور په مینتونو باندې په سوال او په دې باندې نه کېږي راوتل به غواړي او راوتل به داسې غواړي چې څنګه مونږ لکه ځکه خبره کوم بیا څوک وایي دی د دې خلاف ورځي وکړو دا یې اخوا وکړو دا دې خوا خو زه په دې حیران یم 1836 دلته لیوي ده ما ته تاسو وایي د یو ویلج کونسل به څومره تعداد دي د عوامو په زرګو کې دي نو که د بډخیري دا خلک په لکو کې او داسې د خو شاته توتکان او ورسره خاره ولا ډنډېری او داسې زه پسې نو چې دا خلک راوځي نو دا خلک به بیا هم د رامنې کړي پکار دا ده چې مونږ راوځو او چې راوتو نه یو همدا ډنډماران منا چې زده کړې
د متعلقه انتظامي دي زده کړي وایي کرش پلان دې بند دي ماته د غاړه وښیي چې په کوم اړه باندې دا بند دي یو سړی عدالت ته نه ځي اف آی آر پې نه کوي او ته مې بند کړې عجیبه غوندې حکومت دی ته مې بند کړه بیا تپوس نشته نو دا تپوس به یې څوک کوي چې تپوس یې مونږ کوو نو زه عوامو ته دا خواست کوم پکار دا ده چې دا د راوتلو ټیم دی راوځئ په دې صوبه کې 15,900 میګاواټه بجلی پیدا کوو تربیلا ورسک ملاکنټري جبن درګۍ درال خوړ فلان 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 چې دا ټول راجمع کړئ نو موږ څونه بجلی پیدا کوو 15,900 میګاواټه بجلی زمونږ د دې ټولې صوبې ضرورت د بجلی څونه دی 2,500 میګاواټه بجلی لکه مطلب دا دی چې موږ د خپل ضرورت نه ډبل بجلی پیدا کوو لہذا موږ ته د پنجاب د فویل د بجلی ضرورت نشته موږ ته د کویلې د بجلی هم ضرورت نشته بلکې موږ آلریډي خپله نیمه بجلی پنجاب له او اسلام آباد له ورکوو هغه موږ ته اواز کوئ چې 2 میټر دی وړي چې 2 میټر ورته نه لګي نو هم موږ ته وایه موږ به درسره راځو دلته او دلته به وایو چې که دلته کې یو سړی د دې خلکو د مرضۍ مطابق د آیین قانون قاعدې مطابق نوکري کوي هغه به نوکري کوي که نه هغه ته به مشکلات جوړوي به ځان له ټرانسفر کوي بیا دې ځای نه دلته به یې نه پرېږدو هغه ته یې نه پرېږدو ډیوټۍ ته یې نه پرېږدو چې دلته دې مانه ډیوټي وکړي انشاءالله انشاءالله کامیاب شو موږ ته به د قوم د ټمپریچر هم پته لګي د لیول ټیکس ختم شو د دې نه بس زمونږ د دې ګریډ مساله وه دلته فیډر راتلو د چک درې نه د چک درې نه فیډر روان کړی و شموزو ته یې وړو مونږ او ستنې لګولې نو د شپې ستنې لګولې 1 بجې د شپې ستنې لګولې او د شموزو نه ستنې را روانې کړې وې ګریډ سټیشن ته مونږ پسې لاړو او هغه پوکلین هم پسې بوتلو او هغه ستنې به م راایستې او اف آی آرونه یې هلته کې درج کړل خو هغه مونږ دې ته پرې نه ښودو چې هغه زموږ د دې ځای نه فیډر بوځي مونږ ورته وایو تاسو سوات علاقه ده ځان له خپل فیډر راولئ ځان له خپل ګریډ سټیشن جوړ کړئ زموږ د فیډر نه به تاسو بجلي نه بوځئ مونږ باندې هلته اف آی آرونه وشو مونږ باندې دلته هم اف آی آرونه وشو د جوټه اف آی آر غلط اف آی آر د هغې نه پس د کټ ګاډو مسله راغله کټ ګاډي په ملکڼ کې الحمدلله څوک ورته لاس نشي اچولی په دیر کې په سوات کې په شنګله کې په بونیر کې ورته لاس اچوي مونږ هلته مغرونو ته وایو هغه مشرانو ته به مونږ وایو چې دا د غریبو خلکو سیز دی دا سیز دی چې په ملکن ډیویژن کې نان کسټم پیډ ګاډي ګرځي نو کټ ګاډي دې پکې ګرځي که فرض که ځکه چې دا د مزدورۍ دپاره دي دا اکثر سوزکیان یي اکثر ډاټسني په دې کې خلک مزدوري کوي دا د غریب سړي په رزق باندې لاس اچول دا جرم دی چې ته اکسلای نشي بندولی او ته پاجیرو نشي بندولی او پراډو نشي بندولی نو ته په کټ ګاډۍ نه بندوي